أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سيدة نساء العالمين وبزعة خاتم النبيين، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المنتظر المهدي صاحب الزمان ماخي آثار البدع والطغيان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. إن للمتقين مفازا. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. ویم خطبه کی اول خپل گناهگار وجود ته به تاسو مؤمنینو ته تقوا پرهیزګاری دعوت در کوم. قرآن آیات پروردگار عالم د سوره نبأ آیت نمبر 31 کې نجات کمیابه مغو کسانو د پاره ده چې کوم کسان صاحب تقوا دي، چې څه حیا وکړه له خدای نه، چې څه قوانین الهی خیال وساتلو. اصل نجات مندون کی ماغه دي، اصل کمیاب کسان ماغه دي. دایمه خطبه کې بیا به روحانی بیماری حواله ستاسو خدمت کې عرض کوم. کسا موتوسو بدن ډاکټران ډیر دي، میډیکل رو سره موتوسو علاج دی کوو. زورات دغه خبر ډیر ده چې انسان روحانی بیماری او پیژنې، ای روح بیماری او پیژنې، څنګه بیماری حقيقي بیماری دي. بدن ولا بیماری کایتا کینسر د تولګي مرد کیا کنه چې مړ شي دنیا نه لوټ شي، کینسر ختم تا بیا واشه وجود خپل برقرار ده. به روح کې د کینسر نه وي، دو بیماری کابره پوری کېدای شي یو سي شوګر با کابره پوری وسی. خود ځنه د نفس ولا روح ولا بیماری څه دي، دو د کدیز نه ځون سيو لګان دو کابره پوری عادت سيال تبا مغي بیماری عذاب کې مبتلا وي. هغه ځکه دو بیماری مجسم شکل کې وي. زه دغه بیماری واندال ته علاج وکوي اولی پیژندوي زه کومي بیماری کې مبتلا یم. هغه بیماری نه وا بیماری څه مو معاشره کې کم او بیش ده او مو پریشان کړی یو، مو زندگی روبروی هغه بیماری سره. هغه حسد بیماری ده. حسد یقینا خطرناک بیماری ده. کسا اکثر مو دا بیماری کومیدی کنه دا نورو حواله سره، مثلا معاشره کې څه کله چې زندگی کوم کنه دا بیماری مو کې پیدا کیږي. او مو زندگی چون کې اجتماعي زندگی دا بیماری مو کې راکېدي. ظلم، کینه، حسد، درویغ، تهمت، پروپاګاندا اشیونه. او خاص کر زو کسان ته ډېر څنګه صاحب المنذ روزه وي، پابند صوم و صلات وي. المنذ روزه د خی عبادتونه دی په کوره سار ته ورسای او سار ته رسیږي کله ځنه بیماری درکې نه وي. ایو علم یې کنه زمو عبادتونه ډیر کو بوجونه ونه ډکو. سوچ منه خبرې ده خو کوش کې د بوجونه اعلان دي نه سروي نه وي پوسنه ډکیږي. ډیر عبادت ورچې خلون دي نه سروي وکي شي دي. چوته حساب بیماری لګیدلې، چوکې نکاح دي، چوک زید، چوک وا بیماری، چوک بلا دا بیماری زونه وبسو. دا بیماری او بسلا ګرونا د سکله د کیسه غشي پخاشي. پیغمبر اکرام څخه مبعوث شولو کنه يهوديانو پیغمبر بعثت نه بعد يهوديانو عیسایانو حسد وکړلو، قبول نه کړلو. حسد واجینا مونږ ویلې نه دی، مو قبول نه ویلې نه دی. دا مې مونږ دا مو ډاټا کې ډیر کو زو ویلې نه یم، زه موتویل نشو ملو دا شدید ملو شو. دا حسد ده. حسد دغه ویلی شو چوسه چه نشي لیدای، چوسه ترقی نشي لیدای، چوسه کامیابی نشي لیدای، چوکي وسیټ نه نشي لیدای، چوسه یو نعمت نشي لیدای، چوسه دولت نشي لیدای، چوسه خونه نشي لیدای، چوسه میډونه نشي لیدای، چوسه خاص زندگی نشي لیدای، چوسه شیرازی نشي لیدای. ایچو ای تربور ای ترزوی دوست ملګری همسایا ملاتی کلی وطن والا خوشاله نه خپاکیږي، غام نه خوشالهږي. اندو حسد بیماری دې دلګیدلې ده. د ځونوز میو کنه لک ځونوز میا تربور نه ځونوز میا ورور نه ځونوز میا ترزوی نه ځونوز میا ملاتی نه ځونوز میا کلیوال نه ځونوز میا. هغه خوشاله نه خوشالهږي
هغه غم نه خپه کېږي ته مؤمن یې که هغه خوشحالۍ نه خپه کېږي هغه غم نه خوشحالېږي ته حسد بیمارۍ نه ډاکې مؤمن نشي کېدای دا خطرناکه بیماري ده مو ته ویل څه پیغمبر اکرمان دغې بیمارۍ وجې نه عیسیانو یهودیانو رد کړلو ځکه یې څه موسی پیغمبر به نظر انداز شي بیا به عیسی پیغمبر نظر انداز شي اوس دا معنا قرآن کی واضح آیا ده ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه وآتیناهم ملکا عظیما دغه یکی واضح خدای د اهل کتاب ولو عیسیان و یهودیان حسد ذکر کړي ده دوی پیغمبر سیدی خلفانی سه حسد بنیاد باندې انکار ونه وکړل اهل بیت و فضایلونه انکار حسد بنیاد باندې ده نشي برداشت کوي شپږم مولای حدیث ده عجیب حدیث ده مولای ته اصول الکفر ثلاثه ای هارے وی گناہ جڑ کا تو سو کسوی کنا اصول جڑ تے کا لوڑ شوی ای کفر ای شرک ای هارے وی گناہ جڑ سو کومه دریشیو ندی دا دریشیو نا زونو بسا کار په وکا کنا کامیابی ته واک هارے وکاس کی کم و بیش دا بیمارش تو دی چونکہ گریڈ فرق ہے چوسا لاسو گریڈو کې دا چونکہ انو چونکہ و گریڈ کی وی کام کا سوندی څنګه ځونه مکمل یو بسی او کوشش وکي وبسای شي پیغمبر دی چې دا ټولو ګناهونو جړ د درې شونه دي یو تکبر یو لالچ یو حسد دا درې شونه جړ دي د بیماریو شیطان تکبر وکړلو رجیم شولو بنیاد شیطان کېږدولو قابیل حابیل سره ورور سره حسد وکړلو قاتل یې کړلو حسد بیماری به سره جوړه شوله تاریخ بشریات کې اول قاتل هم حسد واجنه شوی انیشان سر لالچ کے توقع سے آدم پیغمبر بهش کے لالچ وکړلو بهش نه وروته لالچ واجی نه وروته یوسف وړونه یوسف پیغمبر سره حسد واجی نه قاتل منصوبه او جوړ کړل کو یو ته وچولو وتا نه بے دخل کړل د حسد په مریوا حسد انسان رشد و ترقی معنوی ترقی روحانی ترقی پیشرفت و درئی قرآن کی د آیات اوس اکثر ودیل ومن شر حاسد اذا حسد خدایا د حسد کون کی شر نه موسطی یشپیگا مولای ان المؤمن یغبط ولا یحسد مؤمن هغه د څنګه غیبتا کوي شي رش کوي حسد نه کوي چوته چې ملو شي خدای دې تخپل ځي کی موت اداره کړي د خپل د حسد نه ده نه غوړي څنګه اغنی خوشحالي خدای دې تدویر کو خد وک خدای د نور ترقی ور کی خدای د شموت نصیب کی دې تولی شي رشک مؤمن دغه ویلی شي او حسد هغه بیماری دې انسان سکون ور کوي انسان نه کوک لکه یاد وسته زنگ پشانته ده زنگ لکه څنګه واسپه نه ختموي حسد د مؤمن ایمان ختموي نقصان ده ترسي شپږم مولا حدیث ده الحاسد یضر بنفسه قبل ان یضر بالحسود یا بالمحسود مولا دی حسد کون کې کس اول ځان ته نقصان رسي بل ته یو ورسي یو بنور رسي خود ځان ته بکای خوب ورک سکون ورک زندگی ورکا شیرازی ورکا همیشه بل سی نظیر ده اوس یو جمله تا کوم خفا نشو مو به حیثیت کورمی ول ذا کورمی والیم مو کې با ډېر ګناهونه بیماری خدای دې مټولو ته نجات ورکړي ورنه مو کې وا ډېر خطرناک بیماری ده ته مو سه لګیدلې زته سه ته مونی دوربین چواله ده موتونی دوربین چواله ای چوکا خپل زندگی ته سار نه ټیټي لګیا یو پردي سبونه کو پردي کرونو ته سوچ مده چوکا ګوړې وخیا ایموسی صوب لګیدلې ده چوکا بنگلا جوړه کی خونه جوړه کی رشتہ وکی وعده کی هر شي سیموي سبونه دي او بندگان خدا ځان ته سوچ وکا خپل زندگی ته حساب کتاب کاوه دا عباس زندگی دې سیموي دا شی تیرو مولا حدیث ده الرزق مقسوم فماذا ينفع الحسد الحاسد وماذا يضر المحسود الحسد والحسد من عمي القلب والجهود لفضل الله مولا دی رزق تقسیم شوه ده حسد څه کوي حسد کوون کې حسد واجی نه څه فائدہ نه وته ملوي یعنی شون څه چا حسد وکي هغه ته نقصان نشي رسوایته حسد یو قسم ته خدای فضل نه کرم نه عطا نه انکار کول دي خدای نه باور وکا دا جمله اکثر کوم خدای ایتو ورور ته څه ویر کړی دی ایتو نه غانی هغه ته نه دی ویر کړی بیغامه وسه ایتو درزی ته څه ویر کړی دی کنه ایتو نغان ایتو پیسې ایتو رزق خدای غلط نه دی شوی څنګه ته ورچولې نو خو ته غلطی کو څه ځنه واخی حساب کتاب غلط کو ایوه برخه بل تویر کو خدای هر چا تخپل برخه ویر کوي ته مطمئن اوسه هغه ته څه ویر کړی دی هغه برخه دی ته څه در کړی دی تو برخه دی خیر رازقین پروردگار خوشنودے پارا بلند صلوات
منصور دوانیکی دور کې یو قاضي و ابن ابي لیلا نومې دو ډېرې فیصلې به کولې ورځي منصور ته چې واده سي عجیب غریب واقعا ته بیان کا ته خو تجربه ډېره وي او دا ډېره دلچسپ واقعا بیان کې چې ورځي واه خزر تروغله دستون ورته بیان کړلو مو ته دې چې زه یوې ښځې نه شکایت مو ته راوړلو مو ته چې زه پلور مو وفات شولو ترور خپلې ترور چې ما پلور خور وه هغې خونې کې وساتلم چې کله زه ځوانۍ ته ورسېدم پیغله شوم بیا یو سونار یعنی زرګار هغه ما سره رشته وکړه هغه ته یې ویر کړلم زندګي مو شروع شوله چې کله مې ډېره خوږه ښکلي شیرازۍ زندګۍ ما د ترور ولیده ما ترور یوه لور وه هغه ټیم کې وړه وه هغه یو پیغله شوله خو چې کله ما زندګي ولیده نظیر ما زندګي نه وچولو ما سه حسد واخیستلو چې دا دې ته مې دا ویر کړي ده خپله لور مو ویلې نه ویر کوله زه خپلې لور ته طریقه جوړه که مطلب دا چې میک اپ کوه فیشن جوړوه هغه چوته چې ما میړه و که نه هلته به ځان برابرولو بهرحال خلاصه دا چې ما میړه یې فریفته کړلو هغه څه وکړل چې ما ترور ته یې ویلو چې دا ما ته راکړه رشته ده ورته یې دا در کوی نه شم په یوه شرط برسلې کې چې تا ښځې تعلق به ما سره لوس کېږي ما ترور ورته وویله چې تا خپلې ښځې تعلق به ما سره لوس کېږي چې دا شرط یې ورسه ولیکلو بهرحال هغې رشته ورسه وشوله ډېر کم ټایم کې زه خپلې ترور طلاق کړلم یعنې زه خپلې خونې ته راوستلم لور یې هغه زرګر ته ویر کړله کله دا کور دې وکړل ما زړه کې حساد بیماري ما کې یار پیدا وشوله اوس بدلا ونښله انتقام ونښله ما یې دې میړه ته ځان برابر کو بهرحال فیشن کوه څه کوه ای دې میړه ما سره څوک ما ته ډیمانډ وکړو چې ما سره واده وکړه ما ورته وویل واده دسه کوم خو یوه شرط باندې چې تا ښځې تعلق به ما سره لوس کېږي چاره جي ذمه قبول یې کړله ما سره رشته وشوله بهرحال دې شوهر ما ډېر کم ټایم کې د خپله ترور چې ما ترور یې سبېدله دا ما میړنې طلاق کړله کله تعلق هم کړ لږ ټایم تیر شو میړه چونکې ما څه کوم شوهر کړی و هغه زوړ و وفات شو هغه ټول دولتونه ما ته پاتې شول زه کونډه شولم چې کله کونډه شولم هغه میړه مه چې کوم مخکې و زرګار هغه څه پوه شو چې دا خو کونډه شو دولتونه اوس ډېر دي هغه دوباره ډیمانډ وکړو سره څه ما سره واده وکړه دوباره چې ما ورته وویل واده به درسره وکړم خو یو شرط مه دی چې تا ښځې تعلق به ما سره لوس کېږي چارج به ما سره لوس کېږي هغه سره شرط ولیکلو هغه نه بعد مغه سره رشته وشوه دوباره ماوال میړه سره کله رشته مو وشوه کم ټایم کې یو دوه هفتو کې هغه ښځه مو طلاقه کړله ورباندې خپله ښځه درې ورکې طلقونه وشول سوچ مې نه خبرې ته خو یوه حساد واجې نه یوه حساد واجې نه دا انجام دی قربان میشم حساد انسان سکون ختموي یاد وساتوي حساد انسان بدبخته جوړوي اخري وا نقطه ته عرض کم کسا موته دغه خبرې ډېر خوند راکوي د حساد والا بیماریو کې دا صفات ډېر ورکي یو هغه ملازم دی هغه نوکار دی هغه باورچی دی هغه چوکیدار دی هغه ډېره وړه نوکري دی مثلا چوک ملک ته لوړ وي که نه موږ دا ټکي ډېر کوو هغه څه داسې خواص هغه نه دی یا د ګوډې خپل نه دی دوی چونه راخستی دی د خونې خپله نه دی دوی په پردیو پیسو جوړه کړي دی دوی پټې کړي دي مثلا د بنگلا خپل نه ده خونه خپل نه ده دکان خپل نه ده د پلانکاش او بنده خدا دغه خبرو سره ځان ته سکون ورکوو ځان خوشلو دغه خبرو سره دو ماغه کیسه ده او ته چو کامیاب نشو لیدای چو سچې نشو لیدای خو ما خو د ټکی چټاوسي کوو د بیماری د قربان مش د بیماری ځونه او بسو پکار ده یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې مو سره ټایم ډېر نازک دی دوی نو کې تاسو خدمت کې عرض کوم یوه نقطه دا دی مو سیکریټري صاحبان اوس دی کسه ټایم نشته رسه زه به یوه جمله درته وکړم قومي ذمهدارۍ قومي سیکریټریشپ دا قبلوله دا چلوله داسې اسانه خبره نه دی قربان مشم کوم سیکریټري رسي که نه کوم یو ذمهدار کسان رسي مدد ورسره وکړئ ما ته اوس یادېږي سیکریټري صاحب ته یاد وي مو مدرسه جعفریه کې سټوډنټ وو 96 دور و 95 هغه ټایم کې مو زمین اجي مو سیکریټري وو شیخ علي مدد هغه دور کې هغه نوانې سن دې پورې 10 کاله تیر شوي دي 10 کاله بعد دوباره دې دوره غوټه ذمهداري بوج قبول کړلو هڅه وړه خبره نه ده زه هغو کسانو ته یم چې هغه بشترونه بهر ملکونه مختلفو ځایونه قسمه قسم خبرې پرپیګنډې رښتیا درویغ
سیکریټریانو پسې مشرانو پسې که یو بندې خدا لږ دالته روشه، لږ څو ورځې کښېنه، لږ څو ورځې منډي ووایه، لږ جرګو کې کښېنه، پاته به بیا ټایم کې درته ولګېږي. خبرو کول اسان دي، دا یې بزدلو کسانو کار دی. زه هغو کسانو ته یم چې ډېر بزدله یو چې تاسو نیټو کې لګیا وئ، خبرې کوئ، چا پسې یې ویلې نه کوئ. شجاع شه، بهادر شه، چې ته مخامخ یې وکاسه خو مخامخ ودرېږه، خبرې خو څه وکړه. دې کې ما سره خبرې ډېرې دي، مثالونه ډېر دي، خو ټایم ورسره کم دی. ورځ یو کس یو کمنټ لیکلی ما یو ځای کې ولې دو صرف اندوره موتوله پلنکي د کمنټ د لیکلی د زه یم څه خبره دوی ورسه وایي که چېرته ورسه کښېني دومره په دګاشو رنګ یې تک زیړ چې ما ته نه ده دا آی ډي زه نه استعمالوي ما پلنکی دې استعمالوي ډېر قسمونه یې خوړل به داسې یو مړ کېدلو. دا خو یې مو بیا بهادري دی چې یو کس که مخامخ درته وایي سره څه ما سره کښېنه خبرې ورسه وکړه بیا څه خبرې ورکې وي بیا جواب د سره نه وي. مرحمت علمای ربانی خیال سید دانش براوز بلند سلام. نو زه دا یم قربان مشم کسه نیټو کې دا لیکلي میکلي څه دا معنا نه لري. ګراوند کې کار کول دي، ګراوند کې پته چوته لګېږي چې هغوی مټو باندې ذمهداري دی. کسه سیکرټري صاحب هغوی زحمت کړی دی، کوشش یې کړی دی، لګیا دي، خوارۍ وکړلې، ماورې مسالې کیا خوارۍ وکړلې، مینګکو کیا یو حد ته یې خبره رسولې دی. سوال کوو هغو کسانو ته چې هغه ایمو قوم سره تعلق لري، چېرته وي، دالته وي، بهار وي، امن قایم کولی کې مدد وکړو ایمو مشرانو سره. یو نیم کار یو نیم حرکت ما کوئ. الحمدلله ته مشر لرې، ته سیسټم لرې، ته علما لرې، پیشنماز لرې، سیکرټري لرې، انجمن لرې، ته ادارې شته دي، ته خو بې سرپرسته نه یې که نه. نه زه کله نه یې سترګې لګړوئ سیسټم ته. الحمدلله مو ډېرو مشکلاتو نه وتلي یو، د لږ ډېر مشکلات دي دا به اسان شي، دا به حل شي انشاءالله. او دویمه نکته دا تاسو خدمت کې عرض کوم ایمو باندې پیشنمازانو ډېر لوی احسانات دي. شیخ رجب علي اغا نه ونیسه، شیخ علي مدد، شهید عرفاني اغا، شهید حسیني اغا، دغو ټولو مو باندې احسانات دي. نور علما هم او دې کې بیا خصوصي ذکر څه کوو هغه شهید اغا دی. یقینا مو باندې احسانات دي. دفاع سوره کړي دی مضبوطه، کامې ټایم کې پیشنمازۍ کې کوم تکلیفونه یې کړي د قوم دپاره یې منډه ترډه کړي دی. مو باندې کم از کم یو کار دا دی سهار کولی برسۍ منو کېږي. دا برسۍ مو تاسو ټولو مټو باندې یو فرض دی. دغې برسۍ کې تعاون وکړئ، مرسته وکړئ، هر کولی دی کوئ، خدای در باندې برکات کېږدوه. سا کولی بیا تاسو ته پاته دی د روان اعتبار کې برسۍ دی څومره کلو وطن ولی دغې برسۍ باندې اخراجات ډېر کېږي. نو څومره مدد کوای شو هغه چی شي کې ویلې نه وي. دغې برسۍ کې مدد وکړئ، تعاون وکړئ. تو داسې ما او تاسو ټولو نه د ختوري قوم نه د عظیم پیشنماز شهید پیشنماز روح رضی وګرځېږي انشاءالله. درجات عرفانی بلندے پر بلند صلوات. دعا کوم خدایا جامع اعمال قبول منظور وګرځئ، حاجتونه ټولو برآورده وګرځئ، مشکلات ټولو آسان وګرځولې کې خدای جامع کې چوک بیماران دي صحت کامله او تنصیب کې خدایا مرحومین غری کی رحمت وګرځي. خدای پر می امن برقرار وساتلې کې لیارې همیشه د پر محفوظ سالم وګرځولې کې پروردگار کوم ظالمانه یلغار نن ورځې پورې شروع د لبنان او حزب الله او حماس باندې ناکام وګرځولې کې عالم استکبار امریکای و اسرائیل ته زوال او شکست نصیب کې پیشنماز هغه سفر کې د خدای سفر به خطر وګرځولې کې افات او بلیاتونه محفوظ وساتلې کې مزید توفیقات او تنصیب وګرځي. ایموی جامع المنظور ملګری سابق انجمن رکن ډېر خدمتونه مرکز کې کړي نن وفات شوی دی حاجي کمال حسین هغه په حقه یوه فاتحه جامع حقداران قوم شهدا پیشنمازان شهید هغه او نورو پیشنمازان علماو په حقه خدای هغه ارواح ټول ارواح مونه رضي وګرځولې کې. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.